الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولك سوبوي مرمى رواج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا يحيى بن قبيل قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحه للقوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح ثم حطب اليه الخلاء وكان يخرج بغار الجرائم فيتحنس فيهم وهو التعبد الليالي ذوات العبد قبل ان يرجع الى اهله فيتزوج لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا فقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم ارسلني فقال اقرا فقلت فأنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال سملوني فسملوه حتى ذهب عنه الروعة فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعروف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ فنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا خدعا فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أبيك فقال له ورقة يا ابن أبي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤكدا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي وبه قال حدثنا قال بن شهاب واخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه بين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرغبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فحمد وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال ورداد عن الزهري وقال يونس ومعمر رواتبه هذا حديث دي. دې حدیث شریف کې درې خبرو ته خیال کوئ. اول تحلیل لفظي ترجمه د حدیث شریف، دویم حل د الفاظ مفرده او بیان د مسائل مستنبطه من الحدیث، او دریم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره، او آخره کې وسندي خبره استراحي. اول خبره تحت لفظي ترجمه د حدیث وکړه. تحت لفظي ترجمه سره به حل الفاظ مفرده او بیان د مسائل مستنبطه. دا دوه مباحث به یو ځای وي.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا ليس دا امام شافعي رحمه الله استاد او امام ابو يوسف رحمه الله شاگرد اور امام مالک کو معاصرین ہوئے یہ مصر کے اوسیدہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے مدینہ منورے امام دور پمنٹ کے بعض مسائل کے اختلافات ہیں یعنی اس مدینہ منورے تلا وقتل چې امام مالک رحمه الله د درس په حلقه کې شریک امام مالک رحمه الله د خپل درس د حلقې نه د پاسه ذکر اختلاف او لیس ډېر هوښیار سره وقيل داون ثقة راوي ده أو ذا تابعين ده أو عن ابن شهاب دا زهري ده عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها عائشة رضي أم المؤمنين والتويدة أم المؤمنات هم ده والأصل يذكر والفرع يترك ببنياته مذکر مومنین ذکر شو مومنات کرے او یو روایت کې دسم راغلی چې دې معنا کړی دا ماته ام المؤمنات موای ام المؤمنین انها قالت داوی اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه في النوم اول ما بدأ ادعات مبتدا او الرؤيا الصالحة في النوم ده خبر دې مبشرات کوئی د وحی نه مخکې مقدمات د وحی شپږ میاشتې خوبونو سلسله اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم اول هغه شی چې شروع کړل شوی و په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من الوحی د وحی نه الرؤیا الصالحه رښتیني خوبونه رؤیا د خوب لیدلو ته وایي رؤیت د سترګو لیدلو ته وایي او رایه د علم رایې ته وایي د علم لیدل په علم دې څه ولیدل دې ته رایه وایي په سترګو دې څه ولیدل رؤیت ورته وایي او په خوب کې دې څه ولیدل هغې ته رؤیا وایي الصالحه دا صفت د رؤیا د ښه خوبونه کره خوبونه صحیح خوبونه صادقه یې ونه ویل چې الرؤیا الصادقه رښتینې خوبونه ځکه د صادقه او د صالحه په منځ کې فرق صادقه په خیر او شر دواړو کې استعمالېږي او صالحه صرف په خیر کې استعمالېږي صادقه د خیر خوب یو بیا سبا صادق شي او که د شر خوب وي سبا صادق شي دې ته صادقه وایي او صالحه خالص د خیر خوبونه ځکه یې صالحه وویل چې د رسول الله خوبونه خو د خیر بشارتونه وو په نوم په خوب کې سوال دا دی چې رویا د خوب لیدلو ته وایي نو په نوم یې څه ته وایي جواب دا دی چې په نوم یې تاکید ته لکه سړی وایي رأیتو بعینی په سترګو مې ولیدل په غوږونو خو لیدل نه کېږي سړی چې څوک ویني نو په سترګو به یې ویني نو دا یې تاکید دپاره او تاکید ته ضرورت ځکه شته چې څوک به وایي چې د رویا نه به مراد د سترګو لیدل نو په نوم یې وویل چې د رویا نه د سترګو لیدل نه دي مراد د خوب لیدل رویا د سترګو د لیدلو دپاره هم کله استعمالېږي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ما جعلنا الرؤيا التي أريناك هذا لیدل موږ ته نه دي درښودلي چې کوم درښودلي دي الا فتنه معراج لیدل ورته فکان لا یرا رؤیا دا به خو نه لیده هېڅ یو خوب الا جاءت
الا جاءت مثل فلق الصبح مگر راته په شان د چویدو د سبا سبا اوچوي نو تیاره لاړه شي ورځ ښکاره شي ورځ کله ښکاره کېږي سبا چې اوچي نو ده به چې څه خوب ولیده سبا به بیا داسې هغه به داسې رښتیا کېده لکه سبا چې راشي او د هغې نه ورځ رښتیا کېږي لکه مثل فلق الصبح باندې پوه شي فلق چوېدو ته وایي قل اعوذ برب الفلق ان الله فالق الحب والنوى د خوبونو دا سلسله د انس لپاره وه چې نبي علیه السلام د ناشنا څیزونو سره مانوس عجایبات به ګوري راځي به ورته ملایکې عجایبات به نه مخکې خوبونه وګوري چې دی مانوس ثم حبب الیه الخلا بیا خلا دته محبوبه کړی سو خلا ځانلوالی ورته محبوب سو هلکه دې ته جذب وایي جذب خدای ځان له په دې خوبونو کشکېدل داسې شو چې د خلا محبت پکې پیدا شي حبب الیه الخلا محبوبه کړی شو دته خلا یوازې وایه خلوت کې ډېره مزه وي مبتدي دپاره وکانه یخلو بغار حرا او دی به ځان له وخت ناست و په غار حرا کې غار حرا د مکې مکرمې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه تقریبا 3 میله فاصله کې یو غر دی جبل نور ورته وایي هغې له پاسه غار دی غار حرا غار حرا یې ولې خاص کړه غارونه خو ډېر دي غرونو کې جواب دا دی چې عبدالمطلب چې دته نیکه و هغه هلته خلوت نشیني کړې وه نو دا هغه ځای ځکه انتخاب دویمه وجه دا ده چې خدای په زړه کې ورته واچوله اعزاز د اول وحي خدای غار حرا ته ورکړ بس دا ټول څیزونه د خدای په ارادې او حکم سره غار حرا ډېر اوچت دی سړی حیران شي چې دې ته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه راځي اوس ورته لارې جوړې دي اسانه سره خلک کېږي بیا هم سړی ډېر ستړی شي او هلته د اوبو انتظام هم نه وي او نور چې که نه ګرمي یې لاندې وګوري داسې خړی دا د نور خړه نه وي دا د نور خړه یې سړی حیران شي 2013 کې زه ورننوتی وم یو 2 رکعته مونځ مې پکې و او دې طرف ته پکې سوری دی یو ټوټه شته ګټې دي غټې یو دې خوا یو دې خوا یو غوړه ګټه پرې دپاره راایښودل شوې دا حال و او سوری دی پکې نو ما چې وکتل دې سوري نه مکه مکرمه کعبه ښکارېده کعبه خو نه ښکارېده ځکه بلډینګونه دي اوس او که چېرې دا بلډینګونه نه وی نو کعبه ته ښکارېده دا قول رایات شه یو قول دا دی چې د څه عبادت کوم یو قول دا دی چې کعبې ته کتل د غار حرا دا مې عبادت یا 2023 کې چې تللي وو نو موږ وختلو بره خو ډېر رش و بره سر ته وختلو خو غار له دننوتو مو ښه نه وه او په هغه وخت کې به ډېرو خلکو شوق نه کړو لږ خلک به وو یو 6 کسان به وو هغوی پکې 2 رکعته وکړو موږ ته موقع میلاو شو او اوس پکې دومره رشي چې سړی حیران شي یوه ښځه وه ډېره لچره ښځه وه هغه پخه ښځه وه نو موږ نه یې تپوس وکړو چې د اول نه تر دې ځایه پورې راوښیې چې څوک ګوړی دي نو موږ ورته نو موږ ته څه پته وایي تاسو څنګه مولیانې پټکي بزر کړي دي چې دې ګوړی پته درته نشته هغه وایي چې دا به مولیانو له معلوم وي چې دا څوک تاسو په خبره پوه شئ وکانه یخلو بغار حرا غار حرا کې بزان و فیتحنس فی ده به عبادت کو هلته اصل کې حنس ګناه ته وایي لکه تاسو مې پوه شئ فیتحنس فی ځان به سخت دلته باب تفاعل د ازارې دپاره دی
فيتحنس فيه ځان به صفا کوو هلته په عبادت باندې. وهو التعبد دا تحنس څه ته وایي؟ عبادت ته وایي. او الليالي دا مفعول دی يتحنسو دی، تعبد دی لري که دا په تشریح دی يتحنسو کا. ويتحنس الليالي ذوات العدد دا به عبادت کو التشبیه ذوات العدد خاوندان د شمیرې څو شپې به کولې. او حیران شي سړی چې خدایه دا د شپو ځای خو نه دی، که ته سړی د ورځې ویرېږي چې ځان لري شپې به عرب دی تکړه خلک هلته د بیزوګانو ویره شته، د نورو ګیدړانو ویره شته، زقارونو کې خو قسمه قسم ځناوري دا ویره شته او دا به پکې شپې کولې. قبل ان ينزع العلي دا به پکې څو شپې تېرولې مخکې د دې نه چې راواپس شي اهل ته. ويتزود لذلك توخه به ځان سره دې لپاره وراکا. ثم يرجع الى خديجه بیا به راواپس خدیجې. ويتزود لمثلها بیا به د توخه وړله مثلها دغه شان شپو دپاره. د مثلها کې ضمیر لیالي ته راځي، دغه شان شپو دپاره. حتی جاء الحق تر دې چې دله حق راغی. حق معنا سفیر د حق، حق معنا رسول د حق راغی چې جبریل امین علیه السلام. یا د حق نه وحی مراد، یا د حق نه خپله جبریل مراد. وهو فی غار حرا دی په غار حرا کې. غار حرا کې نور د وحی اول نازل شوی، خلک په شوق ورځي او ډېر خوشحاله کیفیتونه یې چې سړی ورځي. تاسو یقین وکړئ سړي له ډېره ژړا وشي چې په دې به د 1400 کاله کې څومره عاشقان رسول به په دې لاره غار حرا ته ختلي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت په سلسله کې تل خو څه فرض نه دي، نه واجب دي، نه سنت دي، نه پکې ثواب شته. خالص دا د محبت معامله دی. او عرب د دې سیزونو ډېر خلاف دی او نه ځي او نه دې سیزونو د ګولې شریعت پابندي کوي. او حب نبی حب رسول دا په عجمو کې دی، تاسو یقین وکړئ چې عجمو کې دی دا خلک ورځي. تاسې به پوه شئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دلته وحی راغلی. فجاء الملك ملائکه ورته راغله. فقال ملائکه ورته اقرأ ولوله. اوس سوال دا دی چې ته خو څه لیکلوس نه و کړی، سبق یې نه و ویلی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو لیکل نه و، ته نو څنګه ورته وایي اقرأ؟ یا معنا دا ده چې کپړه یې ورته ونیوله چې اقرأ دا ولوله، کپړه باندې لیکل. بیا دا اقرأ زه چې څه وایم ما پسې ووایه چې سړي دا وایي زه چې دا کلمات وایم دا وایه اقرأ، زه چې څه وایم دا وایه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایه په دې چې ته. فقلت ما ورته ویل ما نه بقایل، زه خو رښتونکی یم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاخذني فزي ونیولم. فغتني راټینګ یې کړم. غتني معنا زغتني راکلک یې کړم. حتی بلغ مني الجهد. الجهد که منصوب شي نو مفعول بشي د بلغه. تر دې چې د ملائکه ورسېدل زمانه جهد اخري کوشش ته، انتها د کوشش ته ورسېد، انتهایی زور ته ورسېد. او که مرفوع شي نو فاعل بشي حتی بلغ الجهد، تر دې چې کوشش انتها ته ورسېد، کوشش ورسېد انتها ته. اوس دلته سوال دی چې ویل ملائکې خو دنیاګانې قرآني کړي دي، ملائکو کې خو ډېر طاقت دي، راښکلي وران کړي دي، وزر نه اعلان دي. څنګه نبي علیه السلام به زور ورکاوه، طاقت انتها ته رسېده او نبي علیه السلام نه پوهېده
جوابدار چې دا ملائکه په شکل د انسان راغلي او طاقت هم پکې د انسان. ثم ارسلني بیا یې زه خوشې کړم. فقال راته ویل اقرأ ولوله. فقلت ما ورته ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم. فأخذني سیرونی ولم فغتني الثانیه راټینګ یې کړم دویم ځل حتی بلغ مني الجوع. ثم ارسلني بیا یې خوشې کړم. فقال بیا راته دریم ځل یې ویل اقرأ ولوله. قلت ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم. وقال فأخذني زه یې ونیولم. فغتني الثالثه دریم ځل یې ښه ټینګ کړم. ثم ارسلني بیا یې خوشې کړم. فقال راته اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیتونه رانازل شول. دا درې ځله ولې ونیو او درې ځله ولې ټینګ کړې دې کې څه وکړه؟ یوه وجه خو دا ده چې دا اول ځل راټینګول د استیناس لپاره و چې نبي علیه السلام د ملایکې سره مانوس قرب رانږدې شي، قرب راشي نو انس راضي کړي. دا درېم نیول د دې دپاره و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې د وحي ځای پیدا شي او تخته، او دا درېم رانیول د القا د وحي دپاره. صوفیای کرام وایي چې دا څلور نسبتونه دي. دا درې کرته نیول دا نسبتونه پوره کول. یو ته دوی نسبت انعکاسي وایي، بل ته نسبت القایي وایي، او بل ته نسبت اتحادي وایي. دا درې مشهور نسبتونه دي. بل ته نسبت اصلاحي وایي. خو دا درې مشهور نسبتونه. اول نمبر نسبت انعکاسی، دویم نمبر نسبت القائی، اور دریم نمبر نسبت اتحادی. یلکه دیوه یې خیده دیوه یا داسې چل دی نسبت انعکاسی دی ته وایي. غر کې سړی روان وي غره کې او څوک د ګډو والي لري نه چغې کوي او څوک یې اورېدلی ده کله یو خو د ګډو والا اواز وي او دویم اواز په غره کې راوتمبي دې ته نسبت دی. هغه خو هوبهوم هغه شپونکي اواز دی که نه، خو د هغې د خولې نه نه دی ساتل. دې ته څه وایي تمبېدل. نسبت انعکاسي دا معنا یې یعنې تا کې داسې صلاحیت پیدا شي لکه ما کې چې بعینهي زه نه یم، بعینهي ما کېږم خو دومره طاقت در کې پیدا شي. ګیرات چې مریدانو ته توجه کوي هغه اکثره نسبت انعکاسي پکې پیدا کوي. توجهات دی. دویم نمبر نسبت القایي دی چې کله داسې نسبت پکې پیدا شي نو بیا فیوزات ور منتقل کېږي. القا د فیوزات کوي. القا د څه کوي؟ فیوزات کوي. لکه دا دویم ځل نیول د القا دپاره نسبت القایي چې زړه کې څه ور واچوي، کمالات ور واچوي چې دی متحمل د وحي شي. او دریم نسبت اتحادي دی. دریم ځل چې راونیسي بس نسبت اتحادي شي. نسبت اتحادي دی ته وایي چې من تو شده موضوع من شدی و من جان شده موضوع جگر شدی تا کسی نگوید که من دیگرم تو دیگر. چې څوک ونه وایي چې ته بل څوک یې او زه بل څوک، بس زه ته یم او ته زه یم. دې ته نسبت یې څه وایي؟ تاسو یقین وکړئ چې دا ډېر د کمال خبره ده. دا بزرګ خبره مې اورېدلې ده د خواجه باقي بالله که نه چې مېلمانه یې راغلي وو او ډوډۍ نه وه او ډېر خفه و او یو سړي ورته ویلي چیز هم مه کوه خادم او چې زما کور کې ډوډۍ نشته او ترکاري نشته.
مېلمانه چې رخصت کړي وو په عزت باندې نو بیا دې کوټې له ځان نه کړی چې څه غواړي څه چې وایي ووایه چې دعا ده هغه دې دا غواړم چې ستا په شان شي درې ورځې ورته توجهات وکړو لکه د دې طاقت به درکړي بیا به مړ شي وایي نه راکېشتلی چې بس تاش کړو ټول نسبتونه ور واچوه خو برداشت او تحمل پکې نه و بیا وفات شي دې ته نسبتي اتحادي وایي نو دا درې ځله نیول د دې نسبتونه د پیدا کول دا صوفیه کرام دا د هغوی قول دی او د هغوی مشاهده ده داسې ضروري نه ده چې موږ یې ومنو په نقل به یې کوم چې دې شی کتابونو د حدیثو کې لیکل شوي دا ضرور نه ده چې موږ یې ومنو په انکار به ترې هم نه کوو ولې ځکه چې څوک چا لیکلي دي هغوی لیدلي چې چا په سترګو لیدلي دي نو موږ څنګه د هغې نه انکار وکړو چې ما نشته هغوی ما په دې سترګو لیدلي دي اذا لم تر الهلال فسلم لناس روح بالابصار چې تا میاشت نه لیدلې دا خلکو خبره وکړه چې ا دې کې دلیل ته ضرورت نشته چې هغه څه دلیل دی چې دا نسبت نه ځکه دا مشاهدات دي مشاهدات بدیهیات دي بدیهیات کې کوم خل سره دلیل وایي تاسو کومه نور ستړي هغه څه دلیل دی چې نور ته اوس کوم خل نه دی بدیهی څه ته ما حسنه بلا نظر وکسبه بهم داره پر اقرا صورت کی دو خبری دی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا انسان اول پیدائش دا اشارت اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم دو قسم دی یو کسبی علم دی یو لدنی علم دی چې وهبی علم کسبی علم چې په کسب حاصلی الذي علم بالقلم كذلك او وهابي او لدني علم هغه چې تاسو په دې د قبل جاری کی چې هغه په ټولو کتابونو عالم مصنفین کوم خدای د ذکر القول او دا مراد د دې دی علم الانسان ما لم يعلم دا علم وهابي دی کمال د انسان په دې ډول علوم رجع رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو تراوات یرجو فؤاده زړه خوځیدا فؤاده زړه خوځیدا نزدیکی دا زړه خوځیدل یا د یاري د وجه یا د محبت او د سرور د کله ځکه کې سرور پیدا شي زړه هوا الګ او زړه به هوا د زړه په ځای کې راوښه فدخل على خدیجه داخل سے نبی رسول الله خدیجه بنت خویلد دا بیبی وا او ډیر مالدار او نبی علیہ السلام د دې مزارب د دې په مال باندې نبی علیہ السلام د 15 کالو او د سرویخ کالو دو خواندان مخکې وفات شوي نبي علیه السلام یې درېیم ده سره یې نکاح وکړه نبي علیه السلام ورسره نکاح وکړه نو دې ټول مال نبي علیه السلام باندې سپین فقال نبي علیه السلام فرمایل زملوني زملوني پټ مې کوي پټ مې کوي سوال دا دی چې دا پټېدل څه دپاره ما دا په خواله راغلی وه ځکه په پرون حدیث کې تېر شو که نه تفصدوا علی وحی د سقل د وجه نه په خواله چې ګرم شو بیا د پټېدو څه مقصد جواب دا دی چې ښه ګرم او خولې پرې راغله چې غار حرا نه راته خولې وچې شوې مسامات یې پوره وشو نو تاسو که خیال کړی چې د سړي خولې وچې شي او لږه غوندې هوا هم لګېږي نو سړي یخني کېږي بیا په یخه تبه غوندې راشي نو دې وجې نه دی ویلې زملوني دا دویم زملوني تاکید وکړه سوال دا دی چې خدیجه رضی الله تعالی عنها خو یوه وه نو زملوني خو د جمع صفت جواب دا دی چې دا جمع ورته د تعظیم دپاره دی بیا جواب دا دی چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ځان ته نه وه
دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې لوریانې هم موجود دي د فاطمه رضی الله عنها بغیر زميلونو کې ټول ته حتی ذهب عنه النوم تر دې پورې چې د دنه دا یاره لاړه فقال لخدیجه خدیجه ته اوس کیسه کوي ورته وایي واخبرها الخبر او دا د خبر نه کیسې نه خبره کړه ورته وایي لقد خشیت على نفسي زه خو به ځان ویرېدم والله لقد خشیت على موطئه من القسم والله لقد خشیت على نفسي به ځان ویرېدم نبی علیہ السلام کې دوه جهت او یو جهت د بشریت او یو جهت د نبوت جهت د نبوت دا چې د خطا نه او د ګناه نه پاک او جهت د بشریت دا چې بشری تقاضې په ټول راځي چې خشیت او یره هم د بشری تقاضا ده لقد خشیت على نفسي دا د جهت د بشریت نه ځان وایي دا یره د سناو یا په एकदम ملائکه ملاوي دا څه وړه خبره نه ده دا یره دي او یا یره د دین او چې ما د توحید خبره خدای راکړه پیغمبر دا ځکه قوم د بیانون دی به ما سره دا یره او د مستقبل د سوچ نه فقال خدیجه ورته وایي حبیبي او نیکه بیبي هغه چې خاوند باندې بار تکلیف راشي او کوم کې تسلی وي خدیجه ورته وایي کلا نه ده داسې یعنی یره سات نقصان شي نه دی تا ته نقصان نه راځي ولی والله ما یخزیک الله وغلا قسم مې ده په خدای چې تا خدای هیڅ کله رسوا نه خدای به هیڅ کله نه شرمنده کوي ولی ته داسې کارونه کوې چې هغه د شرمندګۍ نه دي د عزت کارونه څه کوې ته انك لتصل الرحم فرشتہ پیوسته کې پالي بهم وتحمل الكل بار غریب کل په پته د کاپ سره ثقل کوي او دته مراد دار چې غمونو دومره درون کړي چې بس دیونه دمره د دنیا حالات هیڅ ورسره نه غریب تا تراشي نو ته دومره سوال کې چې هغه بار وتکسب المعدوم یا وتکسب المعدوم دواړه راغلي دي تکسب پیدا کې معدوم تا بیکار سړي بیروزګار سړي ته کسب ورکړي بیروزګار سړي ته کسب پیدا کول دا ګوري پیغمبر او دا شرمندګۍ نه د بچ کېدل ذریعہ دا وتکسب المعدوم وتقري الزيت او تمل مستعمل المتوكل تقري قرا يقري من مستعتوي تاسو به کوشي او خوراک کوي کوي تدا فاسويل دي كلام وحرمة الشيخ الذي سن القراء وأسس المحجوج في القرى ما لنا لتاريخ انتزاعنا سوى الحديث والمناخ في الزراء وكيف يقري من نفع عنه القراء تومبر أعزمه لم منبرا فانظر ماذا ترى دان چرته مقامات کې مې لري کنه چې بوزه د شپې لاړ خلک له مې مال ډوډۍ راکړه اسم یاد ده تقریب مل مستع والقول وتعين على نوائب الحق او تر خلق مدد کې په حوادث او د حق الله د طرف نه بچا حوادث راشي دې مدد کې سبب نه وي تاسو په خبره پوه شئ